هغه په محکمه ایجوکیشن کې کلاس 4 ملازم برتی شوی دی. الان کې د هغه څه نوټیفیکیشن نشته، څه کاغذ نشته، نه د برتی کېدو هیڅ هم نشته. د هغې چې کوم تنخواګانې دي یو کال چې کوم دی هغه ډیوټۍ ته نه تللی، دورشوار د هغې 26 لاک روپۍ د قومي خزانې نه رایستې دي او دوی ته یې ورکړي دي. عمران میکاس په دغه شیز چې کله دا پیسې واخیستې او بیا د هغې نه پس په دغه کې محکمه خزانه انکوایري شروع کړه چې یاره دا خو موږ سره 21 کسانو یعنی فار ایگزامپل د 21 کسانو ځای دی، نو دا 22 کس په دې کې د کوم ځای نه راغلی. او نن هم زما په دې علاقه کې هغه خلک ګرځي او نارې وایي مونږ د قوم له ترقي ورکړې. تو لعنت دي ستا په داسې طرقه چې تا جیلي ملازمین برتي کړي دي، جیلي ډاکټران دې برتي کړي دي، اسپتال مخ دې روانه کړې ده، د اسپتال حلیه دې روانه کړې ده، د ضلعي حکومت د ټیمیز د دې ساخت دې روان کړی دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره زما ملګری فرحت شام موجود دی. ګرانو کتونکو، مونږ تیر څه وخت نه په نوښار کې اوورال مختلفو محکمو کې د جیلي برتیانو حوالې سره، جیلي ملازمینو حوالې سره، اډرونو حوالې سره، دې تر حوالې سره مونږ مسلسل خبره کړې، आवाज مو اوچت کړی دی. او بل طرف ته حکومت زمونږ هغه اعلانونه کوي، دعوې کوي چې مونږ اصلاحات راوستي دي او مونږ کارکردګي اسمان ته رسولې ده. خو نن به تاسو سره خبره کوو د محکمه تعلیم حوالې سره. تعلیم زمونږ په نظام کې، زمونږ په ملک کې او په یو معاشره کې تعلیم د ټولو نه اهمه شعبه ده او دغه تعلیم زما مستقبل تیاری، زما د مستقبل رخ د هغې تعین کوي او زما دپاره راتلونکی انجینیر، زما دپاره ډاکټران، زما دپاره زما مستقبل او دنیا سره د جنگ او د معیشت د هغې د اوچتولو هغې کردار ادا کوي تعلیم. نو زمونږ په محکمه تعلیم هغې نه دې ټایم کې تماشه جوړه ده. په نوښار محکمه تعلیم کې هم د جیلي برتیانو خاص کر مونږ به نن خبره کوو د زنانو چې کوم فیمیل ایجوکیشن دی، نو دې کې د جیلي برتیانو یو غټ سکینډل مخې ته راغلی دی او سرکاري جیلي ملازم هغې کې لکونه روپۍ تنخواه هم ویستې ده او د دلیرۍ سره دا جیلي ملازم هغه خپل جیلي اسنادو سره نه صرف افسرانو انکوایریانو ته مخامخ شوی دی بلکې د عدالتونو رخ هم کړی دی. عدالتونو کې هم هغه جیلي سرټیفیکیټونه او جیلي اسناد ګرځوي، مقدمې کوي او نن هم د دلیرۍ سره په محکمه تعلیم کې د چا عشیرآباد سره غټې تنخواګانې وصولوي. فرحت شاه بھائی څه مسله ده؟ ډېره مننه جي، خوشحاله اوسئ. مونږ ته یو خیره بیا مونږ په دغه شیشه مخامخ نیغ په نیغه د عوام د نوښار عوام ته دا خبره هم ورکوو مونږ چې یاره په نوښار کې محکمه ایجوکیشن کې چې کوم اندېر نګري شوې ده او بیا ډیو دورشوار چې کوم کړې ده نو هغه زه وایم چې د غونډ خیبر پښتونخوا کې به هم نه شوي. اوس یو داسې خبر مخې ته راغلی دی، تاسو ته به دغه اډر په دغه سکرین باندې ښکاري. هغې کې دي چې ابرار نومي کس چې کوم دی هغه په محکمه ایجوکیشن کې کلاس 4 ملازم برتی شوی دی. الان کې د هغه څه نوټیفیکیشن نشته، څه کاغذ نشته، نه د برتی کېدو هیڅ هم نشته. د هغې چې کوم تنخواګانې دي یو کال چې کوم دی هغه ډیوټۍ ته نه تللی، دورشوار د هغې 26 لاک روپۍ د قومي خزانې نه رایستې دي او دوی ته یې ورکړي دي. عمران میکاس په دغه شیز چې کله دا پیسې واخیستې او بیا د هغې نه پس په دغه کې محکمه خزانه انکوایري شروع کړه چې یاره دا خو موږ سره 21 کسانو یعنی فار ایگزامپل د 21 کسانو ځای دی، نو دا 22 کس په دې کې د کوم ځای نه راغلی. نو د هغه د تعلیم د کلاس 4 نوټیفیکیشن نه دی چې هغه نوکر شوی نه دی او د هغه 26 لاک روپۍ وتې. بیا د هغې نه پس چې کوم دی انکوایري پکې شروع شوه. انکوایرۍ کې هغه ثابت شو چې یاره دی کې خو د نوټیفیکیشن نه وی شی، بیا د دلیرۍ سره دا کس نوکر نه دی او کورټ ته تللی دی، منتخب عدالت خیبر پښتونخوا ته. هلته وایي چې یاره
زه خو دغسې برتي وم او ما دا چل کړی دی او زه دایم و زه ټیم په سینشن چوټۍ باندې تللی وم هغې چې کله د ډاکومنټس څونه ملته کې پیش کړي دی ډاکومنټس دلته کې به ښکاري تاسو ته منتصب عدالت چې کومه فیصله ده تاسو په دې سکرین کتی شئ پای کې واضح لیکلي دي چې یاره د چې څونه ډاکومنټس پیش کړه هغه جعلي دي او لحاظه چې دا کوم دی د خپل کیس ثابت نه کړی شو دا نوکر نه دی دا بیخي اپوینټډ نه دی شوی کلاس 4 اپوینټ شوی نه دی 24 لک روپۍ وتې دي هغه کیس هغه محکمې تعلیم ته رالېږلی محکمه ایجوکیشن د دروشوار مخې ته د نوخار زنانه ایجوکیشن چې څونه ډپارټمنټ دی هغه مکمل خراب شوی دی د 2013 نه والې تر اوسه پورې چې کوم دی محکمه ایجوکیشن کې په زرونو نوکریانې جعلي شوي دي د دې نه علاوه صدر صاحب تاسو ته به پته وي تاسو وخت په وخت هغه شیز اجاګر کړی دی نورې محکمې هم دغه شان د دې شیزونه ډک دي اوس بیا راغلی دی او اوس بیا وایي چې ما ته بیا تنخوا راکړه اوس بیا په هغې کې داسې کار شوی دی چې محکمې ایجوکیشن د محکمې خزانې لیټر لیکلی دی په هم په دې سکرین ښکاري چې تاسو لاړ شئ او د دې کې پراپر انکوایري بیا وکړئ یو پیره بیا انکوایري وکړئ چې یاره دا ایکچوال پوزیشن څه دی لکه یو پیره خو یې پته ولګېده بله پیره و چې دا پیسې هم واپس انکوایري وکړئ اوس انکوایري افسر چې کوم دی سابقه ډي او فیاض خان چې کوم دی اوس GGPS سوري پرنسپل دی د های سکول په بو کې ایت انکوایري والا شوې ده 4-6 میاشتې وشوې چې هغه انکوایري چې کوم دی هغه نه کوي انکوایري په ځای پرته ده ولې نه کوي وجه څه ده دا دونه سر رسوب دی د کلاس 4 پیسې 24 لک روپۍ چا واخیستې کم خوا لاړې سړی نوکر نه دی پیسې واخیستې ښه بیا په نوکار کې انټي کرپشن چې کوم دی د خپلو پیدې دپاره انټي کرپشن چې کوم دی هغه را پیدار ته شي او چاپې ماپې جوړې کړي فایلونه جوړ کړي او بس د خپلې فایدې دپاره زه دلته خو ښکاره وایم چې انټي کرپشن چې کوم دی د خپل ذاتي مفاد دپاره کوم دی چاپې ووایي مبینه بلیک میلینګ شروع کړي او بلیک میلینګ باندې چا پیسې والي دا ښکاره شیزونه چې کوم دي په ایجوکیشن کې دي ته نه ښکاري موږ د روشوار ورسره پوره ټول ثبوتونه دی ورته نه ښکاري فرنیچر یې نه دی اخیستی پیسې چې وړل شوي دی ورته نه ښکاري زموږ په سکولونو کې فرنیچر نشته سیسټم نشته نظام تباه برباد دی تعلیمي نظام مکمل خرڅ شوی دی نو دغه یو شی دی مخې ته راغلی دی د عوام ته هم چې کوم دي دا سکرین باندې دا یو شیز شیر ګرانو کتونکو انتهایی افسوسناکه خبره ده چې زمونږ محکمه تعلیم نه تماشه جوړه ده او دا زمونږ د ټولو محکمو د هغې د اندروني ساخت د هغې د کارکردګۍ د هغې د ترقۍ عکاسي کوي او د کلاس 4 بادشاه کلاس 4 سرکار پرویز خټک صاحب چې دلته کم میخونه د تباهۍ والیو نو هغه د مختلفو لاوو په صورت کې د نوخار د وینو په صورت کې دا نوخار خوري او دا تاسو ته دا یو سکینډل ښکاري یو نه دی زه وایم دا همدغه شي ستا په هسپتالونو کې هم دی په ټیمې کې هم دی ستا په ضلعي انتظامیه کې ستا په قاضي کمپلیکس کې جعلي پروفیسران نه دي بالکل قاضي کمپلیکس کې جعلي ډاکټران ستا په DHQ کې جعلي نرسنګ او سیستم جعلي ډاکټران ستا په هسپتالونو کې برتي شوي دي نو تماشه یې د نوخار نه جوړه کړې ده او بره په سیټونو باندې ناست دي او ورته لاسونه ټکوي او د تیرو 10 کالو نه 12 کالو نه مونږ ګورو یو تماشه بله د نوخار سره کېږي هغه زمونږ د افسران زما د ملګري خبره وکړه انټي کرپشن چې فایلونه ګرځوي چاپې وایي همدقسې چاپې په دې نوخار کې زمونږ چې دلته کې یو ډېره ښه افسره وه مس وزیر هغه په مختلف یو ځای نه دی پرېښی هر ځای ته به فایل به یې په لاسو ګرځېده به خو د هغې په بنیاد مونږ یو کس خلاف هم کاروی ونه کته بیا هم په دې محکمو کې په دې ټیمې ته ورشئ نو ټیمې کې حلیه روانه ده د تیلو د بد انتظامۍ د بیډ ګورننس چې کوم سلسله ده د ټیکو په نظام کې د ټینډرو په نظام کې په چې کوم لیټونه یې لګولي دي هغه مړه دي هغې نه چا بجلي صحیح نه سنټر میډیا باندې هر کال چې کوم دی کروڑونه بالکل ټیویلونه چې کوم موجود دي د څکلو د اوبو هغې نه چا یو څاڅکی اوبه صحیح نه کو او نن هم زما په دې علاقه کې هغه خلک ګرځي او نارې وایي مونږ د قوم له ترقي ورکړې تو لعنت دي ستا په داسې ترقۍ چې تا جیلي ملازمین برتي کړي دي جیلي ډاکټران دې برتي کړي دي هسپتال مخ دې روانه کړې ده د هسپتال حلیه دې روانه کړې ده د ضلعي حکومت د ټیمې د دې ساخت دې روان کړی دی خلک دې یو ډېر لوی ازمېښت سره مخامخ کړي خلک موږ د حکومت د خیبر پښتونخوا نه غوښتنه کوو چې تاسو دا کار وکړئ خیبر پښتونخوا حکومت سره چې کوم خلک په احتجاج تلي احتجاج
قانوني او اخلاقی حق دی. بالکل خو خبره تاسو دې خبره ته سوچ وکړئ چې د قانوني اخلاقی ستا حق دی نو ته په سرکار ولې کې تا زمونږ د نوخار صرف د نوخار خبره کوو تا دلته نه د ریس کې شپږ ګاډي بوتلې دي په اسلام آباد کې ګیر دي ته یو مسله را لاغې سره بس کوي د پولیس نه سمره هغه سره 12 کسان چې کوم دي د 7 کسان سوري هغه د ریسکیو والا غریبانان چې کوم دي هغه ریسکیو والا خپل مور او پلار یا نوکر کړي د دې لپاره چې د ریسکیو په خلکو خدمت وکړي د لپاره نه چې په احتجاج کې د اسلام آباد پولیس ګیر کړي دي اوس په وره د ریماند وخت هغه کسان اوس په جالتونو په جیلونو کې ګرځي د دې لپاره دي دونه خو د دوی ویژن دغه ویژن دی په دغه سوچ باندې دغه کارونه کوي. زه به دا وایم فرهاد شاه صاحب زما په نوخار کې نوخار بیګا دلته کې جی میا افتخار حسین هغه راغلی و مانګړ ته د ډینګي نه چې کوم ویټرنري ډاکټر او وفات شوی نو د هغه دواله هغه په دې باندې ډېره سخته خبره وکړه. مونږ په دې باندې د 1300 میاشتو نه خبره کوو پیشنګویي وجې د ټولو ادارو چې ډینګي سخت صورت کې برا روانه یو ډینګي دې ټایم کې دا قوم نه جوړ کړی دی خو حکومت په خپله ډینګي کې راګیر دی هغه خپله وبا کې راګیر دی او د هغې وبا نه به مونږ کله خلاصېږو نو د دغې وبا په صورت کې زما د ټول نوخار چې کوم 25 لکه نوخاریان دي د حکومت د دې وبا لاندې شوي دي. الله تعالی دې رحم وکړي. به هر حال داسې اپډیټس تاسو سره مو شیر کول ډېره مننه. الله پامان.